بعض خلک وایي مونږ تقدیر نه منو. تقدیر مقدیر په اسلام کې نشته، دا د خپل عقیده ده، خپل نظریه ده، زمونږ سره هیڅ کار نشته. ولیکن عام مسلمانان چې اهل سنت والجماعت سره تعلق ساتي به تقدیر هم مني. مونږ خپل خپل عقیده د تقدیر چې مونږ منو دا مونږ د قرآن او د حدیث نه ثابتو. که دی نه مني نو زه حیرانه په دې شم چې دی تقدیر نه مني. د دې آیات مبارک سره به څه کېږي چې پای کې الله تبارک وتعالی صفا اعلان کړی دی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نه رسیږي تاسو ته یو مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم پس مکه کې او نه چې کوم نه تاسو په ذاتونو په نفسونو کې زمکه کې اجتماعي مصیبت ته، په نفسونو کې انفرادي مصیبت ته، دا مصیبت تکلیف د ته ورسیږي. الله فرمایي الا فی کتاب، مگر دا په لوح محفوظ کې موجود دی. تا د مصیبت برسیږي الله دا ما مخکې نه لیکلي دی په کتاب لوح محفوظ کې موجود دی. دارنګه من قبل ان نبرأها، مخکې د دې نه چې الله ما د مخلوق پیدا کړی دی، د مخلوق د پیدایش ته مخکې مخلوق به پیدا کیږي، دا غینه بعد به ته تکلیف مصیبت اجتماعي یا انفرادي رسیږي. الله دا ټول ارسه مالی کړی دی. د دې سره به دې څه کوي؟ د دې وجه الله فرمایي دا کار ما باندې آسان دی. یو سړی ذهن کې دا د خپل عقل فیصله کوي چې الله ودا دونه معمولی شیز ذره شیز تر هغه ازل تر اخره پورې دا لیکلي، دا به څنګه لیکلی شي؟ الله دا ماته آسان دی.